رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت د علامونه یو علامه چې بیان کړل هغه دا دی چې الله جل جلاله با د مخ د ځمکې علم اوچت کی. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای الله علم د سینو اوچتای چې د خلقو د سینونه د علم راکاږي. الله چې علم د ځمکې نه اوچتای داغي د الله جل جلاله ترتیب بدای چې د مخ د ځمکې نه به علماء کرام اوچت کی، یعنی چې چا سه علم ورسه هغه به اوچت کی. د 5/5/2026 الله جل جلاله طرف ته زمونږ استاد د طرف نه تلون کې عظیم شخصیت د خیبر پختونخوا چې د حدیثو په درس په مسند باندې ورته چا کتل نو حضرت امام بخاری او که د فقه په نظر ورته چا کتل نو د وخت امام اعظم ابو حنیفه او که د تحقیق په نظر د حدیث د سند ورته چا کتل نو د وخت علامه ابن حجر اسقلانی او که د خطاب په میدان ورته چا کتل نو د وخت علامه ابن جوزی او که چا ورته د مین محبت په نظر کتل نو ایډیل د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ په نقش قدم باندې روانو او که چا ورته د اصلاح په بنیاد باندې کتل چې په معاشره کې اصلاح راوستا نو د فتنو مخې ته ولاړ د حذیفه بن الیمان رضی الله تعالی عنہ په نقش قدم تلون کې انسان او شخصیت اور که د شاګردانو په میدان کې بچا کوت نو د وخت علامه ابن تیمیه رحمه الله اور کچا ورته د عوامو سره ریلیفس اور د عوامو سره په تعلق کتنی باندې کتل نو د وخت علامه اشرف علی تانوی قاسمی نانوتی رحمت الله علیه چې الله جل جلاله د لوی نعمت پښتنو ته ورکړو او زه دوه علماء مرګ اغیزه لچولې او ما ته افسوس راغله الانکه زما سره نږدې خلک وفات شوی، زما نږدې رشتہ داران د دنیا نه تللی. خود دوه علماء په مرګ چې زما په زندګۍ کې راغله او اغیزه د دنیا نه بالکل مایوس نه امید کړم. یو دفاع د اهل سنت والجماعت چې چا کوله حضرت مولانا الشیخ رحیم الله حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیہ چې د حضرت الشیخ زینت المحدثین شیخ محمد ادریس رحمت الله علیه شهید رحمت الله علیه هغه شاګردو او دویم نمبر د حضرت شیخ زینت المحدثین والفقهاء حضرت اقدس شیخ محمد ادریس شهید رحمت الله علیه د دې دوه مرګ مونږ ته چنه راکړه او یو قسمه مونږه په معاشره کې یتیمانان حساب کړو. الانکه د الله جل جلاله ترتیب دا دی چې یو د ځمکې نصیب بل برازي او دا د حضرت شیخ صاحب خپل الفاظ چې د الله دین د چا محتاج نه دی. الله د خپل دین د حفاظت د فار د خلک راولي چې تاسو سوچ وکړئ د انسان عقل ورته حیران شي. زه اکثر خلکو ته مثال ورکوم د ډاکټر سفیان صاحب الله دی په علم عمل او زندګۍ کې برکت واچي چې د ملحد اویس په شانتي اشیاء راځي یو غند را فاسی او په اسلام اعتراض کوي نو الله یو نورانی چهره یو پر اثر گفتگو والا یو عظیم شخصیت یو اخیار انسان یو علم والا انسان حضرت ډاکټر سفیان صاحب مونږ ترا کړل. خو عزیزانو زمونږ نه لوی سرمایه شیخ محمد ادریس صاحب هغه لاړ. زما مراد دا نه دی چې تاسو د شیخ محمد ادریس صاحب نه خبر نه رحمت الله علیه مونږ ټول ته پاته ده. عزیزانو پښتنو د شیخ صاحب قدر کړل او تمام عمر یې کړل. د حضرت شیخ صاحب زندگی به 50 نه 60 سال عمر پوری و. داغه وجود یا داغه ګیر سپینوالی تمن قتل چې دا ډیر لوی عمر والا دی، داغه خوې ډیر درونو چې داسې وختاري ده لکه حضرت چې سدیانی په دنیا کې تیری کړي او تجربه کړي. او ترمذی شریف کې حدیث دی چې د علم نه تجربه ډیره مفیده ده. علم دومره مفید پیدناک نه دی څومره چې تجربه فایده ورکوونکې د انسان ته. نو شیخ صاحب چا به کده په دې دنیا کې زندگی سدیانه تیری کړل او تجربه کړل
ټول خلکو ټول عمر قدر کړل او چې کم خلک ایمان والاو هغه په سخت کې د شیخ صاحب سوالالي او د شیخ صاحب قدر یې کړو او دا یو نعمت ګڼل د موجوده وخت مطابق سو خلان دي ما الحمدلله دا خپل سعادت ګڼم چې د حضرت شیخ صاحب په زندګۍ باندې ما د شیخ صاحب دفاع کړی و که فتنه د انکار حدیث راغلی و ما دا غیو په زبان کې تاسو ته معلوم